علم العروض زده کول ولې ضروري دا یو سوال دی دا یو څو چې کوم دی نو جوابونه دي او اهمیت هم د دې د علم العروض که ټول ناول خو موږ وایو چې قرآن شعر نه دی زموږ سره څه دلیل دی چې قرآن شعر چې کله تا علم العروض زده کړو نو ته به وایې چې دا قرآن ځکه شعر نه چې دا په وزن شعري باندې نه دی مختلف اوزان دي 14 بحور دي وایي کې دا نشته چې بحورو کې نشته نو پته ولګېدله چې دا شعر نه نو موږ وایو چې قرآن شعر نه دی د هغې دپاره دا ضروري چې ته به دا بحور زده کوې هله به ته پوهېږي چې دا قرآن شعر دی او بیا که تاسو باندې دا څوک سوال وکړي چې بعضې آیاتونه یا د آیات صحیح خو په وزن شعري برابري نو بعضې آیاتونه یا آیاتونو بعضې حصص دا کو په وزن شعري برابر شي دا دې لره لازم نه ده چې دا ګڼي شعر شو دا کو شعر وی نه بیا پکار ټول وزن شعري وي شي مثال په تور یو کس ته هغه خپل ځان لستونه وګڼو یا پنسن هغه ته څوک درځي نه وایي که نه درځي خو هغه څوک چې کار یې درځي ټول دغرنګې نبي علیه السلام که بعضې شعرونه ویلي هم دي نو کار شعر یا په قص سره چې کوم دی نو شعر نه دی ویلی په ارادې سره غیر اختیاري یو لفظ د نبي اسلام نه یو کړی داسې وتې ده چې هغه په وزن شعري برابر شي د هغې ته شعر دا رنګې قرآن کریم کې که بعضې آیاتونه د آیاتونو بعضې حصې په وزن شعري برابرېږي که دې باندې مستقل رساله ده چې کوم آیاتونو یا آیاتونو حصې په وزن شعري باندې راجمع کړي دي علماء کرام لن تنالوا البر حتى تنفقوا فاعلات فاعلات فاعل یو مثال جوړ دی وزن شعري باندې لکه برابرېږي خدا شعر نو ټول نه غټه وجه ده چې موږ ته دا په دلیل سره معلومه شي چې قرآن شعر نه دی دویم دا چې علم الادب دوه حصې دي علم الادب دوه حصې دي یو نثر دی بل شعر د شعر د پاره ضروري ده چې تبع علم العروض زده کړې ته به شعر کوي مستابا د علم العروض ته زده کړې د وجه نه په ادب کې پختګي پیدا شي په علم الادب کې باندې پختګي پیدا شي دا اکثر کتابونه زموږ یو نحوه العرب یا نحوه الیمن یا مختارات نثر کې دي نور ټول سم معلقات دیوان متنبی حماسه ټول په شعر کې دي کنه نو د شعر د زده کړې لپاره تعالی ول نه څه پکار دي علم العروض زده کول پکار دي بل دا درې موجه دا چې کو چې علم العروض ویلي کنه اچھا نه ویلي دغه په شعر ویلو یا اوریدلو کې ځان لا یو خاص فرق څوک چې وزن شعري باندې شعر وایي نو دا غاو چې وزن شعري نه ویلي زده کړی هغه وایي هغه زموږ اسمت فرق یو خوند او مزه پکې پیدا شي په شعر ویلو کې پته هړته بیا ولګي چې علم العروض وي بیا شعر وي په وزن باندې بیا هغه خوند او مزه چې کوم دی په اشعارو کې هغه د شعر ته مخصوصي دغه څو وجونه چې کوم دی علم العروض د کول ضروري دی کتاب متن الکافی کې دا چې کوم دی 858 هجری کې لیکل شوی دی بیا چې کوم دی غالبا په 1600 هجری کې دی باندې دا لاندې مختصر الشافعي په نوم باندې علامه دمنهوري رحمۃ اللہ شرح لیکلی مختصر الشافعي دی بل حاشیه مشته دی حاشیه الکبرى په نوم باندې ده کتابخانو کې نشته دی غالبا کو په دې د نت باندې سرچ پرشي نو موجود دی زموږ استاد وی ما دغه په نت باندې مندلی و به مې دغه نه چې کاکې نشته د به ډېر خط تحقیق کړی ډېر بهترینه حاشیه لیکلی په دې کې دوه قسمه فنون دي ګنده یو علم العروض ده بل علم القافیه یا علم القوافی هغه په کوم دی په دې کې علم العروض د ګران دی او علم العروض علم القافی آسان دی یو ځل موږ مخکې طلباو ته علم القافی وایو قافیه زده کی د قافیه چې کوم دی حرکات او د حروف عیوب او اقسام زده کی لږ ډېر د فن سره آشنا شي نو بیا چې کوم دی د طریقه ده دا ساتي زو نو ټول ناول به موږ علم القافیه وایي القسم الثاني دا سره واړوي بشرا والنصوص کې کوم دی 57 نمبر صفحه باندې العلم الثاني في 5 اقسام معلوم کو دا علم القوافي دې مختصر تعریف او موضوع غرض ځان سره ولي کې په کار وم شي تعریف د علم
قوافي هو علم يعرف به أحوال أواخر الأبيات من حركة وسكون ولزوم وجواز وغير ذلك. هو علم يعرف به أحوال أواخر الأبيات من حركة وسكون ولزوم وجواز وغير ذلك. وشو؟ یعنی مطلب دا دی چې دا علم القوافي داسې علم ده چې په دې سره احوال اواخر چې کوم دی د شعر اخري د اخري لفظ احوال معلوم چې هغه متحرک دی که ساکن دی سکون د دې لازمي دی او که جوازي دی یا حرکت لازمي دی که جوازي دی علاوه د هغې نور چې کوم احوال دي د هغې موضوع د علم القافي هغه څه شی دی اواخر الابيات من حيث ما يعرض لها. اواخر الابيات من حيث ما يعرض لها اخر د بیت نو باس کیږي په قافیه کې دا مخکې د بیت سره کار نشته نو بس د اخر سره کار دی د قافیه. غرض څه دی؟ الاحتراز عن الخطأ في القافیه. الاحتراز عن الخطأ في القافیه دا مختصر د دې تعریف موضوع بس. دا مخکنی علم چې کوم دی کنه علم العروض دا امام خلیل رحمت الله علیه کوم تاسو په نحوه کې وایي خلیل نحوی دا غو ایجاد کړی او دا علم القوافي چې دی نو دی موجد محلحل ابن ربيعه دی. محلحل ابن ربيعه دا د امرؤ القیس ماما دی. امرؤ القیس تاسو پیژنئ اشهر الشعراء دی. دا دغه ماما دی محلحل ابن ربيعه. خجيرة شخص فقط أخنا العلم الثاني فيه 5 أقسام فديك 5 قسم دي موږ په شپږ وایو ګوره یو 15 شپږ بحثونه دي په کې نه تعریف د قافیه او حجم د قافیه بیا چې کوم دینو هغه حروف د قافیه او حرکات د قافیه او د غرنګي بیا اقسام د قافیه او په اخر کې عیوب د قافیه. اول تاسو تعریف د قافیه کوي تاسو بس اډو کېږي نه اول د کتاب ولا تعریف کړي دي درته مې او بیا حاشیه ولا کړي دا ته مته سونه پويږي ٹھیک تا تاسو وځ دا ډېر ګران دي نو ګران نه خاطر به آسان تعریف کوم ٹھیک تا. الاولى دي بشاور نسخه لیکلې دي دا الاولى غلط دي الاول پکار الاول کنه تعریف دي مراد دي کنه تعریف د قافیه الصدق يقول لك الاول ذاك الاولى اول سيدي الاول سيدي اول بحث كم دي كده او يا اول قصه قافيه ده القافيه قفا يقبود نصريه نصرنا اسم فاعل سعاده اسم فاعل صيغه پر لپس پر پسې کېدو ته ویل شي قفا صد ویل شي قافيه د تعریف ګره وهي من اخر البيت الى اول متحرك قبل ساکن بینهما. قافیه څه شي دی؟ د اخر د بیت نه راواخله اخر طرف نه راواخله تر د اول ساکن پورې قبل حرف اول متحرکه پورې قبل ساکن قبل حرف ساکن پکار مخکې د حرف ساکن نه او بینهما کم چې دغه په منځ کې بل د قافیه ده. تاسو ته خبره نه راځي ماته پته ده روستو به ځین ترشي یو کته حاشیه تر کوشه یو تعریف د کړل هغه کته وګورئ یعنی ان القافیه عباره زي ما لكم هالشكل قافیه عبارت عن الساکنین اللذین في اخر البيت دا کې دو ساکنان چې په اخر د بیت کې مع ما بینهما سره د هغه حروف نه چې په من د دغه ډول ساکنان کې د حروف المتحرکه دي د حروف متحرکه وګورئ آسان تعریف دی آسان د بیت په اخر کې دو ساکنین د بیت په اخر کې دو ساکنین د سره موږ تعبیر کو د 0 سره یا 0 سره د ساکن
او په دې سره تعریف کوو متحرک دا تعبیر کوو ساکنه متحرک وایي په خبره ته ګور څه لیکي څوک سین لیکي او میم لیکي ساکنه متحرک څوک داسي او داسي کوي تو ځان هر شي چې څه کوم ته آسان څه مسله نشته تاسو پوه شئ ګور د بیت په اخر چې کوم دوه ساکنان راغلل د دې ومنځ کې بیا یو حروف متحرکی یا بدوي یا بدري دې ته ویل شي قافیه وایي په خبره باندې اوس تاسو د حشیر تعریف ته ګورئ یعنی ان القافیه عباره قافیه عبارت ده عن الساکنين اللذين داخل دو ساکنان نه چې په اخر د بیت کې راغلي اخر د بیت کې دو ساکنان راغلي بيسوي مع ما بينها من الحروف المتحركه سره داخل سنه چې په مين دواړو کې د حروف متحرکه ونه یا به یوي یا به دوی یا به هغه خپل په نومونه رسو په اقسام کې روانه خبره دي باندې پوه شوي اوس بر کتاب تلارشه وهي من اخر البيت اخر د بیتنا الى اول متحركين اول متحركه پوری قبل ساکن چې د مخ اول متحرک چې مخ کې ساکن نه راغلی اول متحرک چې مخ کې ساکن نه راغلی تر دې ځای پورې چې کوم دنو صدا قافیه ده قبل حرف ساکن بینهما او څه چې باندې د دې کې متحرک حروف دي دا چې کوم دنو صدا قافیه پوه شولې پی اوس راشه حجم د قافیه بیانې ښه تعریف د قافیه وشو حجم د قافیه وقد تكون بعض كلمه کله کله دا قافیه پورا کلمه نه بلکې د کلمې بعض وبيته بيته وقوطا بها صحبي علي متيهم يقولون لا تهلك اسوا تحملي یا بعض نسخو کې تجملي اوس کوم تحقیق شروع کو چیرې دا شعر په کوم ځای کې دی او شان ورود سدیو ترجمه یې صدا په دې کې لغات بیا جوړ ځان له دا یو شعر وایي تاسو پوه شئ ترجمه به زنه کوم تا سر سری پن کله کله سره په تحقیق دومره نه نوځي چې اصلي مقصود د پن چې کوم یغه تیر شي تاسو وایي په خبره تاسو کوم په خطبه کې غورو حافظه لیکي چې په پلان کې خبرې کوو شعور د بسم الله نه کړه به حمد پلان نو بس تاسو وایي نو سر سری پن به خو چې تاسو زده کړئ بس پن په مقصد باندې پوه شئ وګورئ اخر کې راغلی دی تحملي تحملي دي تحدي عروزي وي کنه تحمل عروزي کې هغه چې کم ویل کېږي نه بل کېږي چې کم نه ویل کېږي بل نه مين دو پیری ویل کېږي تحملي دي یا تجملي دي وګوره دا ساکن دا متحرک دا ساکن هغه دا متحرک دکتا نو اوس قافیه زموږ څه شو حمملي دا قافیه نو دا تحملنا بعض کلمه شو کنه کل کلمه نشو بلکې څه شو وګوره دې خبره باندې وي هي دا قافیه چې ده من الحاء الى الياء د حانه تر څه پورې ده وکلمه او کله پوره کلمه راشي کله بعض کلمه کله پوره وګوره دا شي ففازت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي وقول محملي يومي محملي ساكن متحرك يا ساكن متحرك ده پورا کلمه وسدا پورا کلمه وش له خبره باندې سره سم تسوي وكلمه هو وبعض اخرى او کله سي کلمه یو بعض د بری کلمې په کوم سي نادر نشوي لکه لاندې پوره شعر نه راغستل شعر لګایي وبارح تريبو وګورئ بارح تريبو الف ته ضرورت نشته تاسو تمام وخت وکړئ هغه به سبا لیکي دلته په عروضی کې چې کوم ویل کی نو ګوره ساکن یا متحرك ساکن حن تريبو هلکه کلمه بارح ده کنه دا ګوره یو کلمه او بعض د بلې کلمې جی دا حجم ده زين خبر راځي خپل ته دی هي من الحاء الى الواو قافيه د حان را واخله تر د واو پورې ده وكلمتين اكل دو كلمې شي كقوله لك على قول الشاعر دي امر القيس دي سم القيس مكر مبر مقبل مدبر معا كجملود صخر حته السيل من علي
وګوره من علي ساکن متحرک متحرک ساکن متحرک من علي ادوار بكلمه دي كنا دواړه قافیه ده دی وی کنه هي من الى الياء یو من دا جره ده بل خبره من یادي نه هي من الى الياء دا قافیه چې کوم ده کنه دا د من نه راوخله تر د یا پورې ده ته چې یا خو پکې نشته دا علي دی ها دا خو د کې روسي دا وصل ورسته راځي په خپل دا چې کوم دی نو شو تعریف د قافیه او حجم د قافیه